الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وأصحابه سادات العرب والعجم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحديث الشريف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن سعد رضي الله عنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقلت يا أبا عبد الرحمن ما لرجل قال اجتمع عصبها منها هنا فقلت خذ أحب الناس إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فانبسطت. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشد بشبه محمد سروري. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. محترم حاضرین، اللہ جل جلالہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ډیر لوی شان او مرتبه ورکړي دا. یو څو الفاظ دي چې دینا یو کس انکار وکړي دا انسان د اسلام نه په دې باندې بهر کیږي. محترم حاضرین، اول نمبر د عینا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. یو عاشق دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په زړه کې راولي او په ذهن کې راولي او هغه به دا الفاظ وایي: الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. صلات او سلام دې په تا باندې یا د الله رسوله. په دې الفاظو کې خبره ونشته. دویم نمبر په دې کې یا رسول الله علیہ وسلم، یا رسول اللہ پتا باندې د الله جل جلاله رحمتونه نازل کړي او سلامتیاګانې پتا باندې نازل کړي. او دریم نمبر یا رسول الله او دې سره درود شریف نو وایي. دا شعار په دې باندې جایز دی، نه دي نشانه ده پاره یا په جمعات کې ولیکي یا په گاډي کې او په چارته یو انسان صلی الله علیه وسلم درود شریف سره ونوایي نو بیا دا ندی ویل پکار. او څلورم نمبر یا محمد صلی الله علیه وسلم دا شعار په دې باندې جایز دی، صحابه کرامو استعمال کړي دي. هو حضور پاک صلی الله عام خلق پدا حضور پاک صلی الله علیه وسلم تا نه استعمالي. ځکه قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. تاسو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته داسې اوازونه مه کوئ لکه څرنګه چې تاسو یو بل ته اواز کوئ. داسې اوازونه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته نه کوئ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی: لا تقولوا یا محمد بل یقولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی وی تاسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته داسې الفاظ نه استعمالوئ چې اے نبی الله، بلکې داسې ورته وایئ یا نبی الله یا رسول الله. او کچرته یو انسان حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته داسې الفاظ استعمال کړي یا محمد، نو دا د بې ادبۍ الفاظ دي. مهاجرینو
अल्लाह जल्ल जलालुहु को सूरह बकरा دريمت سپارہ کی 260 نمبر آیات کی اللہ جل جلالہ فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل جلالہ تعالی کی ارنی کیف تحیی الموتى او ہے ماتا چی دامڑی څنګه ژوند کیږي الله جل جلاله تعالی کوي قال ولم تؤمن آیت کې کې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای قال بلا ولنا یقین ہوما ولکن لا یطمئن قلبی زړه دې اطمینان لپاره زړه می نور هم مطمئن شي اللہ جل جلالہ فرمائے قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا اللہ جل جلالہ فرمائے چلو برغیر اونیسا فدیکی یو کوترا بطا طاووس او کاروا دارا ونیسا فصرهن چکنی چکنی کا ٹکڑی ٹکڑی کا او بندو گرنو باندې تقسیم کا ثم ادعوهن يأتينك سعيا دیو تدا आवाज وکړه نو تا ته بدا دا بلته ومنډه باندې راشي تا ته پته ولګي چې الله جل جلاله مړي څنګه ژوندۍ کوي او دا ورته आवाज کوي یا حمامتو یاتینی یا غرابو یاتینی اے کوثری راشا اے کاروا راشا دغه الله جل جلاله ابراهیم علیہ السلام چې یو کوثری تا یو مرغه ته بیا سره आवाज کوي نو یو نبی ته څنګه بیا سره आवाज کول دا شرک او ناجایز شي نو بیا دا خلق باندې ابراهیم علیہ السلام په شان کې څه عقیده بلکې الله جل جلاله فرمایي او ستاره سپاره کې او ستاره سپاره کې او 27 نمبر آیات ته سورہ حج کی وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ابراہیم علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ فرمائے چې تا خلق ته اعلان وکا د حج مبارک ورته اعلان وکا تا ته بیا خلق د لری لری زینونا راضی حج لپاره مسلو باندې با لری لری زینونا خلق راضی هو ابراہیم علیہ السلام دین نه تفسیری ترتیبی لیکلی دي چې ابراهیم علیه السلام الله جل جلاله تعالی کو چې دا سما आवाज هو تو دومره هغه کې دومره خلک هم نو دا سما आवाज په خلکو ته څنګه راشي الله جل جلاله ورته فرمایي چې تا صرف اعلان وکړه اذان وکړه نور رسول د سما کا دی ابراهیم علیه السلام ابي قبيس غلط وکړو او اعلان وکړو یا ایها الناس کچرتا یا شرک ابراهیم علیه السلام دلته خلکو ته اعلان کوي د حج مبارک نو دینم دا یا ثابت شو محترم حاضرینو بل آیت مبارک کی راضی تو اجتماع سپارہ کی اللہ جل جلالہ فرمائی 56 نمبر آیات سورہ احزاب یا ایھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ جل جلالہ فرمائی بیشک اللہ جل جلالہ اور فرشتي اللہ جل جلالہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندې درود صلات اور سلام ہوئی تاسو کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندې صلات اور سلام وای دین لاندې قاضی ثنا الله باندې فتح رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې لیکلي دي چې تاسو به حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې څنګه صلات او سلام وای السلام علیک ایها النبی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ او مسیح تاسو ویلي یا نبی الله یا رسول الله تاسو په دې الفاظ حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې صلات او سلام وای تاسو په دې الفاظ باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته صلات او سلام وایي دلته السلام علیک ایها النبی تاسو باندې به یو کس اعتراض وکړي چې دلته هو ایها النبی دلته یا کماله
نو دلتا ایوها راغلی دی په اسم منادا باندې دغه نامې د تعریف نه داخلېږي. دلته ایوها راغلی دی. ایوها په دې باندې دلیل دی چې دلته یوه یا ده هغه حذف شوې ده او هغه د اختصار د وجې نه حذف شوې ده. محترمو حاضرینو په حدیث مبارک ته به راشو. حدیث مبارک کې راځي وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى جلد نمبر 1372 صفحه باندې دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. نور متعدد کتب حدیث مبارک را نقل کړی، ترمذی شریف، مشکات شریف دی کتابونو دا حدیث مبارک را نقل کړی دی. عثمان بن حنیف رضی الله عنه مبارک فرمایي چې یو نابینا صحابي حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته راغی چې قربان دعا راته وکړه چې نظر مې راشي. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې صبر وکړه، دا صبر ستاسو لپاره ډېر غوره دی. الله جل جلاله به د دې په بدله کې آخرت کې ډېر څه درکړي. خو دغه نابینا صحابي بیا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته عرض کوي چې قربان دعا راته وکړه. دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې لاړ شه استغفر او اودس وکړه، بیا 2 رکعاته لمونځ وکړه او بیا دا دعا ووایه اللهم انی اسألک واتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم نبی الرحمة يا محمد صلى الله عليه وسلم إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم شفعه في. حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کله دا دعا ورته وکړه دا صحابي کور ته لاړې او داسې وکړو او 2 رکعاته لمونځ وکړو بیا دا دعا وویله نو الله جل جلاله دا نابینا صحابي ته نظر ورکړو او په دې کې یا محمد لفظ راغلی دی. که چېرته دا ناجایز وي حضور پاک صلی الله علیه وسلم به دا صحابي ته ذکر کړی وی او ورته فرمایلی وی دا دعا او بیا دا دعا چې کومه ده د عثمان بن نورین رضی الله عنه مبارک په دور کې په زمانه کې دغه عثمان بن حنیف رضی الله عنه مبارک چې د دې حدیث راوي دا عثمان بن حنیف رضی الله عنه مبارک چې کله حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلو نو دا حدیث او دا حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا او دا ورته بل یو کس ته دا ښودلې وه الله جل جلاله د هغه ضرورت پوره کړی و. نو که چېرته یو کس ضرورت وي نو هغه دې اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي او بیا دا دعا ووایي الله جل جلاله به د دغه کس حاجت پوره کړي. الله جل جلاله دې په دې دغو خبرو باندې ما له د عملو کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.